حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام جنت ته بوتللو او په جنت کې آدم علیہ السلام د سکون د پاره د هغوی د ژوند ملګری حضرت حوا علیہ السلام پیدا کړله. آدم علیہ السلام او حوا بیبي په جنتونو کې د دنیا 1500 کال تیر کړل. الله رب العالمین غستل او اراده یې وکړله چې د دوی اولاد پیدا شي او د اولاد سلسله شروع شي. آدم علیہ السلام او حوا بیبي رب ذوالجلال د جنتونو نه دنیا ته راولېږل او د هغې نه پس د آدم علیہ السلام او د حوا بیبي اولاد پیدا کېدل شروع شو. بعض علما فرمایي چې هر کال د آدم علیہ السلام با برغونی بچی کېدل، یو به الکو یو به جینۍ وه. نو بعض علما فرمایي چې 40 ځله دغه بچی پیدا شوي دي. نو چې 40 ځله پیدا شي او هر ځل 2 بچی پیدا کېږي نو دا 80 شو. او بعض علما فرمایي چې نه د آدم علیہ السلام 60 ځله بچی پیدا شوي دي. پدې کې 60 الکان او 60 جینکې وي نو 40 بچي یې وو. بهرحال د آدم علیہ السلام او د حوا بیبي دنیا کې د اولاد د پیدا کېدو سلسله شروع شوله. نو دینه معلومه شوه چې دا دنیا او د دنیا دا نظام دا په انسان باندې موقوف دی چې انسانان پیدا کیږي نو رب العالمین به د دنیا دا زندگی جاری ساتي او که انسانان مکمل ختم شي نو بیا رب العالمین دا دنیا هم ختمي. الله تبارک و تعالی اولاد چې چاله ورکی نو دا عظیم نعمت او عظیم دولت ته چې چاته نی ورکړی شوی د دې قدر هغوی ته معلوم دی. نو معلومه دا شو چې اولاد دا یو عظیم نعمت ته او د دې نعمت په ملاوېدو باندې بنده که ډېر شکرونه ادا کی دغه به کم وي. اولاد چې د چا نه وي نو دوی به خامخا فکرمن وي، دوی به د الله تعالی نه اولاد طلب کوي. د ټولو نه اول هغه خلک چې د هغوی رشته نه ده شوې هغوی وایي چې زمونږ رشته وشي او د چا چې رشته وشي لږ وخت تیر شي بیا وایي چې اولاد وشي. د چا چې اولاد وشي نو هغوی وایي چې دا به نیکمله څنګه وي. د چا چې اولاد نیکمله وي بیا وایي چې دوی له به رشته څنګه وکړو. نو د اول نواله تر اخره پورې د انسان دا زندگی دا ټوله په دې فکر کې تیریږي. مونږ مسلمانان یو د الله تعالی د احکامو پابند یو چې څومره احکام را لیږي مونږ به په عمل کوو. نو مونږ به د الله رب العالمین رضامندۍ ته ګورو، هغه شکل هغه طریقه به اختیارو په کوم شکل او په کومه طریقه کول عمل کول چې مونږ ته د شریعت ښودنه وي، د شریعت حکم وي. نو د رشتې د پاره خلق کوشش کوي نو مختلف طریقې اپناوي، مختلف طریقې خپلوي او د هغې په ذریعه باندې رشتې کوي. د ټولو نه اول تاسو ذهن کې دا وساتئ چې د دین نه علاوه په نور څه وجوهاتو باندې رشته وشي هغه رشته پایدار کامیاب نه وي، سر ته نه رسیږي. د دې په وجه باندې زمونږ او ستاسو د ټولو رشتې دا د دین په بنیاد باندې کول پکار دي. کومه رشته چې د دین په بنیاد باندې وشي، په کومه رشته کې چې دین خوښ کړلی شي هغه رشته پایدار وي او هغه رشته همیشه دوامدار وي او هغه رشته کامیاب او د سکون سبب وي. حضرت موسی علیہ السلام
چې کله د فرعون د لښکر یو سپاهي مړ کو د موسی علیه السلام په سوک باندې ولګېدو مړ شو نو موسی علیه السلام د دغه ځای نه لاړ مدین ښار ته په مدین کې د یوې ونې د سوري لاندې ناست دی او دا سوچ کوي چې زما خو څه روزګار هم نشته زه به خورم سکم به څه او دغه رنګې دا سوچ یې کو چې ماته به بهترینه رشته کم څنګه میلو شي او کومه به راته میلو شي نو موسی علیه السلام فکرمند دی موسی علیه السلام ډېر ستړی دی او بے یارو مددگار دے د الله نه سوا بل څوک مرستیال او مددگار نه لري نو الله رب العالمین ته یې आवाज کړی دی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله پاک ته سوال کړي आवाज کړی دی زموږ نه قرآن پاک د آیت یو پوټی حصہ دا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر چې دا आवाज کړی دی الله رب العالمین ورلا دواړه مسلې حل کړلې یو دا چې روزګار ورته ملو شو دویمه دا چې بنده دی او د رشته اراده لري رب العالمین ورته بهترین رشته ورکړله د پیغمبر لور ورته الله تبارک وتعالى په نکاح کې ورکړله نه چې څوک رشته غواړي دا وظیفه ده د هر مانځنه وروستو درې ځله وی امید د الله تبارک وتعالى بهترین رشته ورلور کی داسې رشته وي چې د دپاره به د سکون باعث وي او پایدار او دوامدار رشته به وي کامیاب رشته به وي موسی علیه السلام چې کله ستړی ستومانه دی رشته او نوکری او روزګار څنګه میلو شوی دی وی د یو کوی په غاړه باندې کېناسته دغه وخت کې یو دوه پیغلې جینکې وې هغوی خپلې ګډې چیلې راوستلې چې د کوی په غاړه باندې کم حوض دی هغې کې اوبه دي چې هغه اوبه وڅکي خو دغه جینکې کمزورې وي رور یې نو خلکو به ترې سترګې نه شرمېدلې د دې په وجه باندې دغه کوی باندې یو غټ کاڼې لګېدلی و مونږ د کوی په سر باندې سلوخي یا سل لګن وغیره کیدو چې د کوی ته څه پریونځي ګند وغیره پریونځي نو دغه ځای کې په دا کوی دونه غټه خوله وه چې په دې باندې مې یو غټ کاڼې ایښودو خو هغه غټ کاڼې څومره و لس پهلوانان به رالل د دې کوی د پاسه به هغه کاڼې د سر په تور کېښودو ابا چا خوځول هم نشو نو دغه خلک ظالمانو خپل څاروي اوښان اسونه او غوا میښې او ګډې چیلې به پې اوبه کولې نو دغه کې کومه ډولچه ځوړنده وه هغه به یې په یو څو کسه په شریکه ورکوزه او بیا به یې روچته کړله او بیا به یې دغه حوض کې واړولې او د خلکو ټول څاروي به ترې سیرابه شو چې کمې اوبه به د خلکو د څاروو نه پاتې شوې څه لږې شان معمولي اوبه به وي نو د شعیب علیه السلام د لوڼو چې کمې ګډې چیلې وې هغه به اخره کې ورغلې او هغه لږې پاتې شوي اوبه هغه به وڅکلې او که ضرورت پوره شوی او که نه خو بس دغه به کافي وي نورې به ورله چا راویستې نن د دغې کوی په غاړه باندې موسی علیه السلام ناست دی او ګوري او دا الفاظ یو ځل ویلی دی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب العالمین اولاد رب العالمین د نکاح هم سوال کوي او د روزګار سوال هم کوي دغه وخت کې د شعیب علیه السلام دا دوه لوڼه راغلي دي چې وې کتل چې اوبه خو ټولې ختمې شوي دي او ګډې چیلې به داسې وچې شونډې کورونو ته ځي اوبه به نسکي تږي به ځي موسی علیه السلام ورته راغی او هغه کوی نه هغه غټ کاڼې دونه درونو چې لس کسه به یو ځای شو اوچت به کو نو هغه موسی علیه السلام په یوازې باندې اخوا که او بیا دغه کوی نه ډولچه راډکول دا د لسو پهلوانانو کارو موسی علیه السلام په یو لاس باندې د کوی نه هغه د لسو پهلوانانو هغه درنه ډولچه راوچته کړه او دوی ته اوبه برابر کړې د دې ګډو چیلو چې اوبه وڅکلې دا جینکې کور ته په منډه منډه ورسېدلې چې کور ته لاړې بابا ته نه تپوس کوي لوڼو تاسو څنګه په وخت رالی نور کله به ناوخته کېده نن په وخت رالی ولې څه حادثه شوې ده که څه وجه ده
نو دغه لونه شعیب علیه السلام ته وی بابا یو نوجوانم ولید چې ډیر زیات ایماندار دی، ډیر زورور او پهلوان دی او امانتدار دی. هغه مونږ ولیدو چې هغه مونږ سره تعاون وکړو، په مونږ یې اړه خفه کو او بې راله راوویستې. پهلوان دومره دی چې کم ګټ لس پهلوانان اخوا کوي، هغه موسی علیه السلام په یوازې اخوا کو. زورور او طاقتور دومره دی چې کم ډولچه د اوبو ډکه لس پهلوانان روچتولی شي، موسی علیه السلام په یوازې په یو لاس راوویستله. او همدرد دومره دی چې زمونږ د ګډو چیلو د اوبو انتظام یې وکړ. موسی علیہ السلام په باره کې چې شعیب علیه السلام دا خبرې واورېدلې، شعیب علیه السلام دواړه لونه ولېږلې، بچو تاسو ورپسې لاړې شئ او دغه بنده مال را وغواړئ چې ډېر زورور دی او ډېر پهلوان دی او تاسو سره تعاون په ناپېژنګلو کې ناشنایۍ کې کړی دی، مال یې لږ را وغواړئ. شعیب علیه السلام دا لونه چې کله راغلی، موسی علیه السلام هغه د کوی په غاړه د ونې د سوري لاندې ناست دی او دغه وخت کې دغه دواړه جینکې موسی علیه السلام ته وی چې ته زمونږ بابا غوښتلی یې، راشه زمونږ بابا تا سره لیدل کتل کول غواړي. موسی علیه السلام دغه دواړو جینکو ته وی چې تاسو زمانه رستو شئ او زه به تاسو نه مخکې یم او ستاسو بابا له ملاقات له به لاړ شم. نو دا جینکې ورته وی چې دا خو عجیبه خبره ده، مونږ تا نه مخکې یو نو تا ته به خپله استوګنو خپل کور وښایو، نه چې مونږ تا نه رستو یو ته رانه مخکې نو تا خو زمونږ کور هم نه لیدلی، تا ته به مونږ څنګه صحیح لاره ښایو. نو دغه موسی علیه السلام ورته فرمایي چې کله لارې کیږي او کومه لاره سمه وي نو تاسو به وړوکې کوتکاڼې راخلئ او هغه سمې لارې طرف ته یې ورولې، زه به په سمه لار روان یم، نه به تېروځم. موسی علیه السلام دغه جینکې د ځان نه رستو کړې، ولې موسی علیه السلام ته پته ده چې د ښځو نه رستو شاته تلل د خو خلکو کار نه دی او دا د یو غیرتی انسان د غیرت خلاف خبره ده چې ښځه به مخکې رواني او سړی به ورپسې شاته رواني. د دې په وجه د ښځو نه رستو تلل دا د نقصان نه خالی نی، په دې کې ډېر لوی نقصان دی. تر دې چې یو کتاب لیکلی دی دا د حیا هم خلاف خبره ده، د غیرت هم خلاف خبره ده چې سړی رستو ښځه مخکې وي او سړی ورپسې رواني. دا ښځې که خپلې وي او که پردی وي سړی به ترې مخکې ځي، شاته به ورپسې نه ځي. یو کتاب لیکلی دی کله چې یوه ښځه د کور نه بهر راووتله د خپل جایز ضرورت لپاره او په پرده کې راووته، هیڅ چا ونه لیدله او په حیا پرده کې واپس خپل کور ته لاړله، هیڅ چا هم نه لیدلی. کتاب لیکلی دی وایي د دې ښځې خو په ځمکه قدمونه لګېدلي دي، څوک یې پیژنیم نه چې دلته چا قدم ایښی دی، خو بیا هم اتفاقا که یو نیک بندم په دې لار باندې رواني او په داسې خاورو یې قدم کې خو چې د ده نه مخکې یوې پردی اجنبي زنانه پې قدم ایښی وي، ده ته پته هم نه ده، خو ده د هغې د قدم د پاسه قدم کېښودو، د دې به دا نقصان چې د دې قدم نه به ده ته یو جراثیم وخیږي او هغه جراثیم به دې د ګناه طرف ته مایله کوي. د نیکو چې څومره شوق دی، د نیک عمل شوق دا به ختم شي او د ګناه طرف ته به دې مایله کېږي. د دې په وجه د ښځو نه رستو تلل دا د حیا خلاف خبره، دا د غیرت خلاف خبره او دا د دینم خلاف خبره ده. نو موسی علیه السلام چې دا عمل وکړو چې د دوو جینکو ته وی چې ما نه رستو راځئ چې ته نظر مې در باندې ونه لګي. نو د موسی علیه السلام دا صفت چې کله شعیب علیه السلام واورېد، لونو ورته ووی چې سړی دومره امانتدار دی، سترګې ښکته ساتي، حیادار دی چې موږ سره دا عمل وکړو چې ما نه شاته راځئ، کله خطا کېږم سمې لار ته کوتکاڼې ورولې. شعیب علیه السلام دا صفتونه خوښ شو، ورته وی ما سره به یې ستا خوړل سکل دا به په ما وي، ستا خرچه به زه کومه، روزګار غواړې نو زما دا ګډې چیلې 10 کاله اوسره وه.
تاله به زه خرج خوراک هم در کوم. ته که خپل کلي آبایي وطن ته ملاقات کولو لتلل غواړې تا ته به اجازت هم در کوم او د رشتې خبره ده نو تاله به زه 10 کاله پس د 2 لونو کې یو لورم په نکاح باندې درکما. موسی علیه السلام صرف یو ځل ویلي دی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یو ځل کې دومره زور او طاقت او کمال او برکت وو چې الله تعالی ول روزګارم بهترین روزګار ورکو رشتم بهترین رشته ورته ملو شو. نو معلومه شو چې چاته رشته نی ملو شوی یا د روزګار څه مسله وي ناغوی د هر مانځنه وروستو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر صرف 3 ځله وی او سوال لې پکې کې د چا روزګار نی روزګار دی غواړي د چا رشته نی رشته دی غواړي د چا دواړه نی نو د روزګار د رشته غواړي رب العالمین به بهترین رشته ورکی. نو زه رشته خو اوشوله د ښځې په خاون حقونه راغلل او د خاون په ښځه باندې حقونه رالل. نو ښځه خاون ډیر دیندار دي د یو بل د حقوقو پوره خیال هم ساتي. اوس د دین وروستو د اولاد په باره کې والدین فکرمن شو چې زمونږ به بچي ولې نه کیږي نو دوی فکر کوي چې زما د اولاد ولې اونه شو. یاد ساته کله کله الله تعالی چاله اولاد نه ورکوي د پاره چې د دوی نه الله تعالی ناراض وي او کله کله اولاد چاله نه ورکوي د پاره چې دا خلک ما طرف ته متوجي شي ما نه وغواړي نو وربکم او کله کله الله تعالی چاله اولاد نه ورکوي او تر اخره پورې نه ورکوي د پاره چې دوی په دې تکلیف باندې صبر وکړي چې آخرت کې ورلا بلند و بالا او عالی شان مقامات او مراتب ورکما. نو اولاد نه ورکول دا عذاب نوي. کله کله بنده ګناه کوي نو الله تعالی یې د دغه ګناه نه اړول غواړي چې ته توبه وباسه نو بیا درله اولاد در کوم. نو معلومه شو چې د ګناه کولو په وجم کله کله اولاد نه ملاویږي. د دې په وجه د ګناه نه ځان ساتل پکار دی. حضرت نوح علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی او خپل قوم سره ډیر ظلم او زیاتې کړی دی تر دې چې تیزندی به پکې واچول او مره مبارک به ورله خفا کړله او د نوح علیه السلام کور کې دننه به نوح علیه السلام به هوش شو پروت به دوی به وی چې غنی مونږ العیاذ بالله شهیدم کو هغه به لږ سات پس په هوش کې راغی بیا به راغی قوم ته به आवाज او نصیحت شروع کو دغه قوم به ختم شو. عمر نوح علیه السلام ته دومره الله تعالی ورکړو چې بل قوم به پیدا شو نوې نسل ابر غټ شو هغه به بیا نافرمانی او سرکشي او ختم شو نوې نسل لاس سلور شپږ نسلونه تیر شو. نوح علیه السلام ټول ولیدل. آخر کې د نوح علیه السلام صبر خو ختم شوی لا نه دی تمام شوی لا نه دی صبر د خلکو په ظلم او زیاتی باندې کړی دی. آخر کې الله تعالی نور صبر نکو وی چې زما دا دومره خوږ پیغمبر دی چې تاسو سره یو شان د الله د کلمې دعوت او پیغام درکې تاسو نیغه لارې ته راغواړي را بلی دا غي باوجود تاسو د دو مره خفه کوي د سره ظلم زیاتې کوي اوس به در باندې عذاب راولم. نه د نوح علیه السلام نافرمانی قوم کولا نه الله تعالی په 3 قسم عذاب راوستو. یو عذاب خدا چې باران مکمل په بن کو باران په اونشو او دغه شان دویم عذاب دا چې ساروی ورل ټول مړکړل چا ساروی په جندم نه ساروی مکمل ختم شو. او دریم عذاب دا چې اولاد یې ورله ورکول بند کړل چې د چا اولاد شو هغه بوي نور اولاد پیدا کېدل دا په بند شو. او دا 3 قسم عذاب دومره دوام واغشتو 40 کالو پورې مسلسل د دې خلکو باندې نه خو باران شوی دی نه اولاد شوی دی نه ساروی لیدلی دي 40 کال چې د چا بچی نه کیږي دا به څومره لوی تکلیف کې وي څومره خفه او پریشانی به وي. نغشان 40 کال چې چا ساروی پستر ګلیدلی ني دا به څومره پریشان وي. نغه رنګ 40 کال مسلسل باران نه کیږي څومره قات سالی به وي څومره تکلیفونه به وي. دغه قوم د دې 3 عذابونو نه
ډیر تنگ راغې آخر کې بابا لراغې نوح علیه السلام خو بابا دی نو نوح علیه السلام ته کېناستل خو یاد ساته د نوح علیه السلام د تابعدارۍ دپاره نه دي راغلی خپل 3 شکایات یې راوړي دي چې زمونږ دا 3 مسلې حل کړي شي دې دپاره راغلی دي نوح علیه السلام ته وی چې بابا د دې عذاب 40 کاله وشو چې نه ختمېږي مونږ تنگ شو ته د الله نه سوال وکړه چې دا عذاب الله تعالی ختم کړي نوح علیه السلام ورته وی چې سوال نه کوم زکه سوال وکم خو دعا قبلېږي ضرورت به پوره شي او عذابونه به ختم شي تاسو یو کارو کې وظیفه شروع کې وظیفه کې دومره اثر دی چې څنګه ز سوال کوم قبلېږي دا سه تاسو وظیفه وکې سوال وکې الله به قبول کی اثر و یو شان وي نو وي سو وظیفه وکړو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نوح علیہ السلام وتو فرمایل چې تاسو د الله تعالی نه معافي وغواړئ توبه وباسه استغفار شروع کې د الله نه بخنه عفو درگذر وغواړئ بخنه طلب کې انه کان غفارا بیشک الله تعالی بخون کې او مهربان دی غفور رحیم دی تا ډیر ظلمونه او زیاته او ډیر ګناهونه کړي نن په صدق دل سره توبه وباسه بخون کې مهربان اده بخي اده معاف کوي تاسو ته 3 عذابونو پریشانه مخ ته راغلي دي باران نکیږي یرسل السماء علیکم مدرارا پشیبو شیبو باران بد باندې را اوري دویم او دریم مسله دا چې بچی دی نشتا ساروی د نمړ شوی دی و یمددکم باموال و بنین تاسو مالونه ممتاسو ته درکی تاسو له اولاد او بیا اولاد کې خلق نارینه خوخی نو نارینه اولاد بم در لدرکی نو د غدری عذابونه د استغفار او د توبې په برکت باندې بدرنه اخواشي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا تاسو لا 3 عذابونه خود استغفار په برکت ختم شو د دې برکت ببل دای چې تاسو ته رب العالمین با په جنت کې نهرونم در کی او د جنت خوشاله بم در لدر کی ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا په جنت کې نهرونو جنتونه بم در لدر کی نو استغفار چې ډیر وې د دې اثر د دې تاثیر د دې برکت د دې فائدہ بدای چې اولاد دینی الله تعالی به اولاد درکی خانو چې اولاد الله تعالی درک نو لوی نعمت در لدر کو اوس پتا باندې د الله رب العالمین انعام او شو د دې انعام شکریا بسنګ ادا کې نو احادیثو کې راغلي دي وی چې کله د ماشوم پیدایش او شو نو دا ماشوم د الله تعالی د طرف نه تاسو را غاڼه شوی دی دا تعالی بتور غاڼه او رهن در کړی دی دا ماشوم تاسو را رهن کې پروت دی الله تعالی در نغواړي وی دا ماشوم می غاڼه کو هغه پورې بتا سره چې کله ته د دې ماشوم عقیقه اوکې دل سرکلی اوکې او که الک د 2 چیلی علال کا کجینه نه یو چیلی علال کا د دې ماشوم عقیقه اوکا نه دا ماشوم زمانه طرف نه بستا شو نه بستاوی دا بستا پکار راشي نو معلومه شو چې کله ماشوم پیدا شي که الک د کجینه نو د دې د پیدایش په وخت باندې ته شکریا ادا کا شکریا بسنګ ادا کې یو خو کو اور وزو ته ورسید عقیقه ورلا اوکا او چې کله پیدا شي نو په هغه وخت کې بل आवाज چې د وخت اونرسي په خي وخت کې ورته اذان اوکا او په غس وخت کې ورته اقامت اوکا د ماشوم په غوګونو کې اذان او اقامت دا مسنون عمل دی کچا اونکو او د دې ماشوم غوګونو ته بل आवाज مخ کې لاړو نو دا یې د دې ماشوم حق تلفي وکړه د دې ماشوم په خپل مور پلار باندې حق دی کپلار او مور د بچینه حقونه غواړي چې زده مور او زده پلار نو د قشان دا بچیم حق غواړي چې زده بچیم زما به حق ادا کې نو ماشوم چې پیدا شي سم دستی ورته خيغه کې اذان او غزغه کې اقامت وکړه اذان او اقامت او شو د دینه پس د تخېټه ته چړومبي
د بل څه خوراک ړومبې لاړ نشي بلکې چې ته د خپل علاقې یو بزرگ او نیک انسان وي داغه د خولې جوټه هغه که قجوره وي یا د ماشوم له بل څه وي هغه شی ورله جوټه کا او د ماشوم له خوله کې ړومبې کېږده چې د خېټې ته د یو نیک انسان خوراک جوټه لاړه شي چې د کې ښه اثرات پیدا شي. او بیا د دې نه پس د ماشوم له د نوم انتخاب او که نوم ورله ښکلي شان وګوره او خوښ که خو اعلان به نه کې نه به وایې چې دا نوم مې وله خوښ که په اومه ورځ د ماشوم له سر وخرایا د سر دا ویښته دا سپینو زرو سره او که وس دی نو سرو زرو سره وتله او چې څومره قیمتي کېږي نو دا چا غریبانانو کې خیرات کا صدقه ورکا. ماشوم له په اومه ورځ باندې که د ماشوم صحت خوي سر خرایل دا سنت طریقه ده او بیا د نه پس د ماشوم چې سر اخریل شو اوس ورله عقیقه او که عقیقه یې دا ده چې که الک دی نو 2 چیلی یا چیله علال کا او که جنې وي نو یو چیله یا چیله علال کا دا د دې ماشوم د طرف نه تا صدقه وکړله اوس دا ماشوم تا سره غاڼه پروتو تا نه الله دغه قرباني قبول کړه او ماشوم یې ستا په جوړه کې چې دا همیشه د پاره ستا شو اوس ته د دې بچي مالک ته یې مور ته یې پلاره نو د ماشوم عقیقه اوکا دا د ماشوم په پیدایش د الله تعالی د نعمت شکریا د تا د الله تعالی د نعمت قدردانی وکړه تا شکر ادا کو او د ماشوم د اومه ورځې باندې چې کم نوم د شپږو ورځو کې خوښ کړي د داغي اعلان او ټولو ته اظهار وکړل مې فلانی نوم کې خود نو چې خپل نوم د ورلکې خود نو ټول عمر په پدې ماشوم باندې د خپل نوم اثر وي. د ماشوم په مور پلار باندې حق شته اصل کې مونږ خو وایو چې زمونږ په بچو حقونه دي خو د دې بچو په مونږ حقونه دي هغې نه مونږ ځان پټو دا نه دي پکار. د دې مور پلار په ذمه باندې د ماشوم د طرف نه اولنې حق دا دی چې ماشوم ته په غوږ کې اذان او اقامت وشي. دویم حق دا دی چې عقیقه ورله وشي. دریم حق دا دی چې د دې ماشوم ښکلی نوم انتخاب وشي یو بهترین نوم په دې ماشوم باندې کې ښودلی شي. تیر زمانہ کې یو سړیو هغه شکایت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لراوړو وای زما زوی لګی شو او په لرګي باندې یې زو عالمه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه سړی ته وی چې لاړ شه زوی دی را لراوله چې د غزوی نه د تاسو کوم چې تا د خپل پلار ولې په لرګي په سر واله دی دغه الګ چې کله راغی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مخې ته پیش شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته نه تپوس کوي دا پلار دی ولې والد تا نه خفه دی او ډیر عظیم جرم او ګناه دی کړی چې پلار باندې تعالی سوچت کړي او په لرګي او په کوتک ته په سر والد دا دی ولې نو دغه نوجوان ورته وای چې زه خو په خپل باندې سن خبر نه یم دا د لرګي د والو چل خو ما ته پلار خولې دی وای څنګه د ته خولې دی وای زه چې کله په خبر د پیښه وې نو پلار ما لغویان را کړی دی چې ځنګل ته سرولو لبوزا نه یو ځل زه پریشان رالم چې بابا دې سارو دا سرولو نه خو زه ستړی او تنګ رالم نور به زه بیا سرولو لنموزم. بابا راته وی چې ولې تنګ رالی وای ما وته وی چې بابا زه چې کله ځنګل ته دا ساروي سرولو لبوزم نو کله کله دا یو غوی دی بل غوی تخکری اړمی کی او جګړه ولګي نو مال بیا چل نه راځي نو زه په زری شم یو بل نه اخلاصي کوم خو دوی یو بل نه اخوا کیږي نو جنگ نه خلاصيږي نو زه خود نن نه پس بس ځنګل ته سرولو لنم وای پاکه رز بابا پاسې دی یو کوتا کې راواغشته چې بچی ته پدې م پریشان کېږي دا کوتا کواله چې کم ساروی ډیر زوروري غل سر لرا خلاص او په خپل بجنګ خوريږي. وینن چې کور ته رالم ما خام ستړ استومانم چې زر سرو لګو مسم لما دغه وخت مې پلار او مور پس خبره باندې لاندې وتل جګړه واچولا چې کله جنگ ان ختنو ما تماشا کول چې کم پکې ډیر زور ور دي نو مور مې کمزوري و پلار مې زور ورو نو ما پلار راته طریقه خولې چې کم زور وري سر لدا کو تک را خلاصوا جنگ بخوريږي نو چې او مې قتل پلار زور ور دي مور غریب راګیره کړي کومه د پلار په فارموله
مقوله باندې مې عمل کړی د کوتک مې روان د پلار اوګو سر له مې راخلاص هغه جنگ واقعي چې خلاص شو ختم شو جنگ په خور شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د پلار ته ور لمخ راواړو تا دې بچی ته دا تربیت ور کړی دی چې د جماعت مدرسې ته کېنول قرآن ته کېنول چې اصلاحي خبرو ته اصلاحي مجلس ته لېږلې وینا نه دغه نوجوان په جړا شو وی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د نوجوان وی چې امیر المؤمنین دا راته وایي چې د دې بچی په ذمہ د پلار حقونه خوشتا خو د دې پلار په ذمہ د دې بچو حق مشته کنه وی امیر المؤمنین ته فرمای چې ظاهره خبره ده د پلار په بچو حق دی او د بچو په پلار باندې حق دی نبیات دا نوجوان وته وی چې زما د پلار داسې خزه سره واده کړی دی چې هغه خزه ز پلار تیریګم نو ارسو کې په خراب نامه باندې نوم علي او ارسو کې غلط نوم علي ودا د غفلانه خزي زوی دی ګند نوم راته علي یعنی خراب خاندان کې نړمبه خې زما نسب خراب کړي ز د خلکو د سترګو د لګیدو پاتې شوی نیم داسې خزي سره د نکاح ولې کولا چې ماته اوس خلک په غور کې دا د غفلانه خزي زوی یعنی کمزور او خراب شرمنده خاندان کې رشتہ کړي نه دا خو یړم زما حق وخل دی چې داسې ځای کې ولې رشتہ کوله چې نن د هغې په وجه زما سترګې ټیټېږي دویم دا چې د پلار مال کوم نوم ایښی دی ته خبرې وی مال جعل نوم ایښی دی جعل د ګندګۍ چینجي ته ویلی شي او په یو لغت کې دا ګونګټ ته ویلی شي وی چې زه په لار باندې روانې یم نو خلک وایي چې هغه دغه ګونګټه روانه ده نو خلک راپسې ټوکې کوي د دې نوم د وجې زه روزانه غوسه کېږم خفه کېږم نه پلار مال داسې نوم ایښی دی نو معلومه شوه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی سړی ته مخ راواړو وی چې تا کم رویه دی بچی سره اختیار کړی دا نن درته بچی کوم سزا او تکلیف ورسو ته خفه کړي نو دا د بچی سره ستا هغه حقونه لري چې تا نه دی ادا کړي نو چې دا سد سره کېږي دا تا هغه حقوق نه دی ادا کړي دا غي د وجه کېږي زره دی زه نه زوي مسئله ورله حل نکړه بلکې ته وی خدر سره کوي زکتا بچی له بنیاد توا کړي تار در تربیت فکر نه کړي مور دی ولا خراب کتل دا نوم دی ورله خراب ای خودل دی تربیت ولا ګنده کړي دی نو چې تا دین نه کینو خامخابت ته ضرر او تکلیف رسی او خد چې رسی درتا سړی د مجلس نه او شړ معلومه شوه د بچو حقونه په مور او په پلار شته چې مور پلار دی بچی له ښکلي نوم انتخاب وکي د صحیح نوم انتخاب وکي نو بیا د دې بچی د دې نوم سایه پیوي ټول عمر به په دې ماشوم باندې دغه سایه وي که نوم خو ماشوم به ښه وي که نوم خراب انتخاب وشو نو دغه ماشوم ټوله زندگی ګډه وډه وي خلک اکثر ګډو وډو نومونو ته نه ګوري وزن او قافیه ته ګوري یا چې د فلمونو د ډرامو اکټرانو ته ګوري دا غي نومونه اګدي نو دې ته مو ګوري وزنونو قافیو برابرولو ته مو ګوري بلکې تاسو اسلامي نومونه کېده چې څوک ځان ته مسلمان وای چې زه مسلمان یم کلمه ګویم او کلمه مې ویل ده نو بیا کته نارینه که زنانا تب هغه نوم خوخه چې کوم اسلام خوخ کړی دی تب د یو اکټر نوم نه خوخه ځکه چې اکټینګ کول دا اکټینګ دی دا ګناه ده دا ناروا خبره ده نو د یو اکټر د اکټینګ په وجه باندې تا نوم خوخ کو چې زه به د فلانی اکټر نوم اګدم ته د بچی د پاره داسې نوم انتخاب کې نه د دې بچی نه بم ډراما باز جوړيږي یو اکټر بتی جوړيږي بیا به سر تندې وي چې زما بچی زمانہ فرمان دی زما حقونو ادایګي کې کمزور دی سوس دی نه دا خو تا کړی دی بچی له د خپل نوم انتخاب وکا دا اغړمبه قدم د چې د پورته کو ټول قدمونه بده بیا یا خوي یا خراب نوخه قدم پورته کا خپل نوم کېږي او دا خو دومره اسانه خبره ده د صحابه کرامو څومره نومونه دي ډیر به پکې تاسو ته یادي د یو صحابي نوم کېده بل ماشوم راغی د بل صحابي یره ستا په کور کې شل ماشومان نه پیدا کیږي چې ستا به شل بچیو شي شل خو نه کیږي او که فرض کا شل ماشومان شو نو تعالی شل نه 50 شپېته صحابه کرامو نمونه درځي نو کې دا ورلا
که ستا په کور کې لونه پیدا کیږي نو صحابیات شته، نو د صحابیاتو ښکلي نومونه دي، هغې نه یو نوم خوښ کا او کېده. نو ته به وایې چې زه خو زما په کور کې لوریانې ډېرې دي، نو یو 100 لونه خو به دې نه کېږي، یو 2-4 به وي، نو د 100 بیبیانو نه زیات نومونه تا ته یاد دي، یو څو نومونه دی له خوښ کا او کېده ورله. ښکلي نوم چې دی کې خو په بچي به ښکلي اثر کېږي، او که خراب نوم دی پې کې خو نو بیا به خراب اثر په ماشوم باندې کیږي، دغه ماشوم به بیا ستا درد سر وي، دغه به بیا تا پریشانه کوي. د دې د وجې د نن نه تاسو انتخاب د ښکلي نومونو وکړئ. دا یو څو خبرې ډېرې اهمې وي چې دا ستاسو وړاندې ما ذکر کړې په دې باندې، خصوصا هغه خلک چې د چا ودونه نه شوي هغوی هم عمل وکړي، د چا ودونه شوي اولاد نه هغوی دې هم پې عمل وکړي، د چا اولاد امید وي نو هغوی دې هم پې عمل وکړي، او چې د چا د اولاد امید دی نو هغوی به یو خبره باندې ډېر زیات عمل کوي. د نن نه به ډېر احتیاط شروع کوي. د چا چې اولاد امید دی خو لا پیدا شوی نه دی نو هغه خلک د ډیر احتیاط شروع کی. یو خدا چې ښځه خاوند ناروا خبرې نه کوي، مور او پلار دی ماشوم به رستو پیدا کیږي، ماشوم پیدایش امید دی، نو دا ښځه به فحش خبرې نه کوي، خاون سره بم فحش گویی نه کوي، دغه شان دا ښځه به غلط لیدل هم نه کوي او غیبتونه به هم نه اوري. د دې خبرو نه به ډېر زیات خیال ساتي او پرهیز به کوي. د دې بچی چې پیدا شي دا به دینداره او دا به نیک عمله وي. زمونږ مفتی صاحب یو واقعه ذکر کوي، یو اسپیټال کې یو ماشومه پیدا شوله، وای هغه ماشومه چې څنګه پیدا شوله وای هغې داسې ډانس د اندامونه داسې ړقول لکه چې دا ډانس کوي، او داسې ډانس اندامونه خوځېدل چې تا به وایي چې دا خو فلانه اکټر څنګه ګډېږي، لا خو هغه شان اندامونه خوځوي او ډانس کوي، حرکات سکنات. وای ډاکټران ورته حیرانو، خلکو وی چې دا وګوره ماشوم په دې سات پیدا شو، د ګنټې عمر اعلان دی او داسې اندامونه خپې لاسونه خوځوي را خوځوي د فلانه اکټر په شان ډانس کوي. وای چې مور ته خبر ورسې هغه هسپتال کې واټ کې وه، وای د دې ماشومې نیا یعنی د پلارې مور هم وه، د ښځې سره خواښې هم راغلې وه، نو هغې چې وکتل نو خواښې ته د انګور ته په مخ سر را کېښوي، د خواښې ورته وی چې تا ته به ما نه وي چې ستا ماشوم پیدا لا نه دی، ستا امید دی او دا فلانې ډانس په ټي وي باندې راځي، او چې کله راشي ته ورته په شوق باندې ناست دی، دا په ټي وي باندې دا ډانس مه ګوره، ماشوم دی په امید کې دی، ستا د ماشوم امید دی، ته دا ډانس مه ګوره، تا ته به ما وی مه ګوره، تا کتنو وګوره د هغې ټي وي اثر ستا په دننه چې کوم بچی د سره او امانتن پروتو په هغه ماشوم باندې دننه اثر شوی دی چې پیدا شو لا د ګنټې هم نه دی، او هغه د ډانس او د ګډا هغه چال چلن کوي او لاسونه خپې وخي. نو معلومه شوه چې کله یو انسان زنانه وي او دې سره د ماشوم امید وي نو دا دی بیا ډیر د ګناه نه پرهیز کوي. د سترګو لیدل د شریعت په دایره کې د کوي ګناه نه دی ځان وساتي، غیبت ته نه کوي، غیبت ته نه اوري، ګانې د نه وایي، ګانې د نه اوري، دغه شان نور فحش خبرې د هغې نه د غونډو ګناهونو نه د ځان ساتي، ځکه چې د دې اثر د دې په دننه ماشوم باندې کېږي. نو هغه زنانه چې د هغوی امید د ماشوم وي هغې د ډېر خیال وساتي، د ګناهونو نه د پرهیز وکړي، الله تبارک وتعالی به داسې اولاد ورکړي چې دغه اولاد به بیا د مور پلار د سترګو یخواله وګرځي. په دې یو څو خبرو الله تعالی دې مونږ او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.